بسم الله الرحمن الرحيم. سورة فاتحة الكتاب وتسمى القرآن لأنها مفتتحه ومبدأه وكأنها أصله ومنشأه، ولذلك تسمى أساسا. سورة فاتحة الكتاب سورة دا طائفة من القرآن تشتمل على آيات ذي فاتحة وخاتمة. دا قرآن کریم یوی حصے توائی دا سے حصے چاغب مشتملی پا یوسو دا سے آیاتونو باندی چاغب اول او آخر لری. کم از کم بکی دری آیاتونی پوئے گا بخبر او رستو بصورت لفظ کی دی دن وضاحتو کی کتاب کی دن صورت مضاف تے فاتحہ تا او فاتحہ بیا مضاف تے چاہتا پوئے گا بخبر اضافت تو صورت فاتحة الکتاب تا دا اضافت دا عام دے خاص تا صورت عام دے او فاتحة الکتاب دا خاص دے او دا اضافت لامی دے دا اختصاص تفار دے. اضافت لامی دے تو ویلے کی کہ چھ مضاف الیہ دا مضاف تفار نظرفی او نجنسی خواہ نظرفی دا دین علاوی دلتم فاتحہ دا صورت تفار نظرف تے او نور لا جنس تے ذکر جنس عامی مضاف تم شاملی او مضاف نا علاوہ تم سی او فاتحہ خو عام نہ دے دا صورت نہ بلکہ صورت سے دے عام دی تک کا خبر کی چھ اضافت تا عام خاص تا قبیحی نو دل تسنگ اضافت تا صورت فاتحة الکتاب تا راغ نو اضافت دا عام خاص تا علا چکم دے نسی قبیحی پوئے گا بخبر بانے چکلا دا خاص دا مشہور نی پوئے گا بخبر بانے دا شہرت پر ٹیم کی دا قبیح دے نکتوے انسان زیدین انسانو نا انسان عام دے و زید تے اضافت کے زید سے دے خاص دے نو دلتا اضافت قبیح دے ہاں دلتا او نور کا مضاف الیہ مشہور نو پوئے گا بخبر بانے چدا دا عام یو فرد ہے نبیا التا اضافت تا عام خاص ترات للی شی لکا شجر العراق ویلی کی گی شجر الوند کی کرن شجر مضاف تے عراق تا شجر عام دے عراق سدے خاص تے پوش رہے بخبر او دل تا صورت فاتحة الکتاب کے ہم دا صورت اضافت فاتحہ تراغلے صورت عام و فاتحہ خاص خود سے خاص نہ دے چھ مشہور دے چھ دا عام یو فرد دے پوش رہے بھی نو دلتا قباحت مباحت نشتا دے. فاتحہ سے تویلی کی گی نہ فاتحہ فی سے یا مصدر دے فمانا دا فتح سرا فمانا دا فاتحتن دا کاذبتن فوزن بانی کاذبتن فمانا دا کذب سرا دا فاتحتن فمانا دا سرا دا فتح سرا خواہ پوئے گئے دی صورت تا فاتحة الکتاب وائی نا فاتحہ مصدر شلو خو مصدر پا مانا دا مفعول سر دے مانا دا حقا صورت دے دا حقا چی کتاب دا دن شروع کی گی دا دن کولاوی گی ہاں طول قرآن چی تا کولاوی پوئے گئے بخبر بانے او شروع کئے نا دستانا با شروع کئے دا فاتحة الکتاب اور تفدی بنیاد وائی چی قرآن مفتوح کئے او کولاوی نڑنبے با دی نڑنبے با کاغا کتابتنی او کا تلفظنی مثلا دا دروازہ تا کولاو کی نا خلق دی ٹولی کمرے تا کولاو وی نا کمرہ خو کولاو نا دا دروازہ کولاو شو پوئے گئے خدا دروازہ دا باعث دا ٹول کمرے او دا ٹول کور دا کولاوی دو خواہ
نو دک شان سوره فاتحه باندې چې تا شروع وکړه گویا چې ټول قرآن دی کولاو کو اوس ښه لکه هغې باعث شولو که نه نو یو نوم فاتحة الکتاب دی فاتحه ورته ځکه وایي چې قرآن کریم د دې نه مفتوح کیږي د دې نه لکه څنګه چې د دې دروازې د کولاوېدو نه دا ټول دار او دا ټوله غرفه مفتوح کیږي او کولاویږي نو دک شان د فاتحې او د الحمد چې تا شروع کړله په الحمدو تلفظا دې شروع کړله یا دې کتابتن او لیکلو سره نو ټول قرآن څه شولو مفتوح شولو وپې شولی په خبره او یا فاتحه صیغه د صفت ته پوهېږه په خبره باندې او دا تا چې پکې کوم ښکاري نو دا یا د تانیث لپاره ده یا فی صیب د نقل لپاره ده د وصفیت نه څه ته اسمیت فاتحتون خو اسم فاعل دی نه اسم فاعل خو وصفي لکه په هر ذات مبهم باندې دلالت کی سره د یو وصف نه پوهېږې خو البته دلته په معنا د څه سره شو د مصدر سره شولو او دلته معنا د څه شوله د فاتحتون په معنا د مفتوحتون سره کولاو شوی او ټول قرآن کریم د دې نه څه کېږي کولاوي وتسمى ام القرآن وتسمى دا وتسمى کې واو عاطف دی فی صل او معطوف علیه به د مخکې کلام نه را وباسي یعنی تسمى فاتحة الکتاب وتسمى ام او دا صورت مسمى کیږي په فاتحة الکتاب باندې او وتسمى دا مسمى کیږي ام القرآن پوه شولی به خبره او دا مسمى کیږي په ام القرآن سره دا لأنها سره د دواړو وجه بیانې فاتحه ورته ولې وایي دا یو نوم دی ام القرآن ورته ولې وایي دا دویم نو تا ته وایي لأنها ځکه دا صورت مفتتحوه دا د قرآن کریم مفتتح ته معنی موضع الافتتاح ته موضع اے محل الافتتاح ته د قرآن شروع چې کوي نو محل څه دی دا د افتتاح او د شروع محل نو دا مفتتحوه د چا وجه شوله د فاتحة الکتاب او بلا لأنها مبدأه دا د قرآن کریم څه ده مبدا ده د ټول قرآن کریم مبدا ده مبدا چاته ویلې کېږي د کم سیز نه چې بل سیز راوځي د کم سیز نه چې موضع الانفصال موضع چې د کم سیز نه بل سیز راوځي نو هغې ته څه ویلی شي مبدا ویلی کی پوه شولی په خبره لکه دی وایي مبدا الثمر الشجر د میوې مبدا څه دی ونه ده که نه دا میوه د چا نه راوځي نو ونه څه شوله مبدا شوله موضع ابتداء الثمر د ثمر ابتدا د چا نه راوه ونې نه وشوله تاسو پوه نه شولی نو دا د قرآن کریم څه شولو مفتتح شولو څه شولو مفتتح معنی موضع الافتتاح او یا دا مفتتح مصدری میمی دی په معنا د افتتاح سره دا د قرآن کریم څه ده افتتاح ده شروع ده که نه تاسو پوه شولی او دای مبدا ده دای د قرآن کریم شروع چې ته کوې افتدا چې کوې نه د چا نه به کوې هم د دې سورې فاتحه فکأنها اصله ومنشأه گویا چې دا د ټول قرآن کریم اصل شولو او د ټول قرآن کریم څه شوله منشأ شوله دا اصله نه دی دا د ام القرآن سره لګي او دا منشأه دا د فاتحة الکتاب سره هغه لب نشر غیر مرتب دی ام القرآن ورته چې وي نه په دې وجه باندې دې ته اصل د قرآن هم وایي اصل تاسو پوهېږئ به خبره باندې ام القرآن ورته وایي نو ام څو معنی راځي دوه معنی ام یو په معنا د اصل سره ام یو په معنا د لکه لتنذر ام القرى چې راځي ام د ټولو کلو اصل یو ام په معنا د والدې سره هغه ذات مؤنثه چې بچی ترې نه فایده یې پوهېږئ معنا د څه سره د والدې سره
یاد مو کړله خبره. نو که دغه ته وکتلی شي سوره فاتحې ته، نو دا سوره فاتحه اصل د ټول څه ده؟ قرآن ده. نو ام القرآن شلو، نو اصل شلو. څوم شلو؟ ومنشأه، او دا هغه سوره فاتحه منشأ د قرآن ده. منشأ معنی ټول قرآن چې نشأ او پیدا کېدلی راغلی، وجود راغلی دی، نو منشأ یې څوک ده؟ موضع النشأ او موضع د پیدا کېدو یې د څه دی؟ دا دی. ای څنګه چې ماشوم لا پیدا نی، نو مور کې پټي که نه، او چې کله نو بیا جدا شي، بیا ښکاروالی راشي. نو د ټول قرآن کریم چې څومره مضامین دی هغه سوره فاتحه کې څه دي؟ پټ دي، د مور غونده. پوهېږې؟ خو چې کله سوره فاتحه وویلی شو بیا نورو، نو بیا یې څه راغله؟ د یو بل نه جدایي راغله، انفصال. نو فکأنها گویا چې دا سوره فاتحه اصله دا د قرآن کریم څه شلو؟ اصل شلو. ومنشأه څه شوله؟ نو چې منشأ شوله، نو منشأ د وجې نه فاتحه هم شوله. مونږ ووی د ټول قرآن کریم فتحه د دې نه راځي، کولاوالی د دې نه راځي، نو دا د قرآن کریم منشأ شوله. ولذلک تسمى اساسا، د دې وجې نه دې ته څه ویلی شي؟ اساس. ورته وایي ام القرآن، او د ام القرآن د وجې نه ورته اساس القرآن هم وایي، ځکه اساس په معنا د اصل او د بنیاد سره. او لأنها تشتمل على ما فيه من السنة. دې د نافذ صاحب بله وجه بیانې چې قرآن کریم ته ام القرآن ولې وایي. ام القرآن ورته، نو قرآن کریم کې چې حافظ صاحب څومره غټ مضامین دي، نو سوره فاتحه یوازې په هغې باندې څه ده؟ مشتمله ده. پوهېږئ؟ قرآن کریم کې غټې درې خبرې بیانېږي. یو ته معرفت المبدا وایي، د الله تعالی د ذات پیژندل، صفاتو سره، افعالو سره. پوهېږئ؟ او دویم حافظ صاحب معرفت المعاد دی، د قیامت او د آخرت پیژندل، کم ځای ته چې زما او ستا واپسي او عود کېږي. ها پوه شولې؟ او دریم سیز انتظام المعاش دی، چې دلته ژوند ښکلې طریقې سره شي تیر. نو د دې درې واړو متعلق قرآن کریم بحث کړی دی. ډېر اوږد قرآن دی، ډېر آیاتونه دي، خو که وګورې نو بس دا درې حصې دي پکې. دا درې د الله عظمت یره راشي، الله وپېژنې. دویم آخرت وپېژنې، چې یاره یو ورځ دا زه به واپسي کوم. او دریم دنیا کې ښکلی ژوند، انتظام المعاش. تاسو پوه شولئ؟ نور که په قرآن شریف کې قصې بیانېږي، د تیرو قومونه مثالونه بیانېږي، واقعات بیانېږي، نو د ټولو غرض هم دا دی چې د الله عظمت ذهن ته راشي، قیامت مخې ته راشي. او انتظام که د چا معاش او ژوند وران شوی دی، ولې وران شوی دی؟ د چا هغه ښه شوی دی، ولې ښه شوی دی؟ پوهېږئ هغه خبره باندې؟ نو هغه درې واړه خبرې سوره فاتحه کې الحمدلله، الحمدونه والا تر مالک یوم الدین پورې معرفت المبدا دی، د الله د ذات پیژندل صفاتو سره. ټول دغه صفات دي که نه؟ بیا د ایاک نعبد و ایاک نستعین نافذ صاحب دا انتظام المعاش دی، چې د الله تعالی د صحیح بندگی کوله، د اوامرو د خیال ساتلو، نواهیو نه د ځان ساتلو، نو معاش به برابري، ژوند به سي برابري. پوهېږئ په خبره باندې؟ آسماني او زمیني ټول برکات به تا ته بیا حاصل. او دریم څه دي؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. دې کې وعد او وعید ته اشاره ده. وعد وعید. وعد څه مطلب؟ که ښکلی ژوند دې تیر کړو، انتظام المعاش و معاش برابرو، د نواهیو اوامرو خیال دې وساتلو، نو بس هلته بیا وعد دی ستا دپاره، وعدې دي جنت به درکړي، خوشحالۍ به درکړي. پوهېږئ؟ او خدای مکه که ونه شولو، نو بیا وعید دی. مغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم کې د الله غضبونه دي، لعنتونه دي، بیا افله. پوهېږئ؟ نو دا یې آخرت څه وکړله؟ تذکره.
او خط تفصیل انداز کې خبره کړې ده. دا درې مضامین اصلي مضامین دي د قرآن او دا ټول دی سوره نا اولی انها یا په دی وجه چې دا سوره فاتحه تشتمل دا مشتمله ده علامه فاغص باندې فيه چې په دې ټول قرآن کې دي. ها قرآن کې سدي من الثناء علی الله عز وجل یو د الله تبارک وتعالى ثنا ده د الله تعالی ثنا ده. نو دا ټول ثنا ده الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. پوهیږئ الله تعالی به دې صفات سره ته پیژنې دي. دویم والتعبد بامره ونهيه د الله تعالی بندگی کول امر سره او سره نهي سره مامورات په ځای راوړل او نواهی او نزان. او دریم و بیان وعده و وعیده د وعد بیان دی چې که خدي وکړو نو دا وعده ده دا وعده ده او که بد دی وکړل نو دا وعید او دا زورن. نو سوره فاتحه یوازې په دې ټولو معانیو مشتمله ده. نه ځکه ورته سوایي ام القرآن. ام اصل شو لګنه او على جمله معانيه او على جملته دا بلا وجه بیانیها او لانها تشتمل على ما فيه او لانها تشتمل على جملته یا په دې وجه باندې چې سوره فاتحه مشتمله ده په ټولو معانیو د قرآن باندې په ټولو. او قرآن کریم کې دوه قسمه معناګانې بیانېږي. یو من الحکم النظریه من الحکم فی السیب جمع ده حکمتون ده جمع ده هغه علم ته ویل کېږي هغه پوهې ته چې حق او محکم محفوظ د شبهو او د شکونو نه. مونږ او تاسو ورته اعتقاد وایو. څه ورته وایو؟ هغه اعتقاد جازمه راسخه. پوهېږئ چې په تشکیک د مشکک سره نه ځایله کېږي شبهې ورته نه راځي. دغه مضبوط علم ته څه ویلی شي؟ حکمت ورته وایي. او نظریه چې هغه منصوب نظر او فکر او سوچ ته. پښتو کې مطلب قرآن کریم کې اعتقادیات بیانېږي. څه بیانېږي؟ یو اعتقادیات دي د الله د ذات متعلق دا عقیده، صفات متعلق دا، قیامت متعلق دا عقیده. او بر عالم حس عالم غیب کې سدي داغي متعلق دا ټول اعتقادیات بیانېږي. څه دې ته حکمه پوښلای به خبره باندې یعنی دی کې با عمل بني څه بني اعتقادیاتو کې با عمل بس یو فکر یو سوچ او یو علم به ته جوړی چې الله موجود دی. پوهېږئ چې موجود دی نه بیا وجود دی واجب دی واجب الوجود دی. دا به صرف یو اعتقاد ساتي. دا څه په لاسو خپو څه عمل نه دی تر دې چې د خولې عمل هم نه دی چې ته اقرار وکړې. اقرار خو یو بارایي شی دی علامه ده. سیس ټول دلته دننه دی. دا یو سوچ جوړول. بیا چې الله کوم صفات حقیقیه لري داسې نور نو دا اعتقادیات شو. دویم والاحکام العملیه هغه احکام چې کوم څه دي د هغې تعلق د عمل سره دی. د څه سره دی؟ دا واجب دا فرض دا حرام دا مکروه دا مباح. پوهېږئ او دا احکام شولو او عملیه چې تعلق د څه سره عمل سره د ما استاد جوارحو نه خوا که هغه ظاهري دي او که باطني. تاسو پوه شولئ. نو قرآن چې وګورئ نه دا دوه خبرې دي اعتقادیات حفیظ صاحب او څه عملیات. ښه اعتقادیات علوم اعتقادیه علوم او اعمال دا څه احکام عملیه. دا دوه سیزونه قرآن شریف کې بیانېږي. ها الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الا الذين آمنوا اعتقاديات وعملوا الصالحات عمليات. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري. نګوره یو کې څه اعتقادیات شو او بل کې التي اغا اعتقاديات او احکام عملیه او هغه معانی هي سلوک الطريق المستقيم چې هغه تللی پس مستقیمه لار باندې والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل او چې تا ته اطلاع حاصل شي په مرتبو د چا باندې د نیکبختو باندې او په منزلونو او په ځایونو د بدبختو باندې. سلوک طریق مستقیم احکام عملیه شوخه
په نیغه لار باندې تلل څه دي پوهېږئ او اطلاع علی مراتب السعداء و منازل الاشقیاء دا اعتقادیات شو نو سوره فاتحه ته وګوره اعتقادیات دي پکې دا الحمد نرواله تر مالک یوم الدین پورې اعتقادیات شو دا الله تعالی متعلق دا عقیده ساتل چې الله موجود دی بیا داسې صفات لري الرحمن او رحیم اهدنا صراط المستقیم دا سلوک د طریق مستقیم دی سلوک د طریق یا دا الحمد نواله ونستعين پورې دا ټول سلوک د طریق الحمدلله کې دا الله ذکر او اذکار شونه د جبه عمل شونه دا احکام یې شونه عملیه شونه او ایاک نعبدو کې بیا ټول عملیات را ال عبادت کې ټول کاغه د هر اندام نه او اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم منعم عليهم بیانی کې هغه خلق چې الله تعالی په سګړي دي او اغه ته سعاده او نیک بخت وای دا غي د مرتبو نه ځان خبرول نو ځان چې ته خبره نو سو په اعتقاد او سوچ سره او بل طرف ته منازل دسو اشقیاء غیر المغضوب علیهم ولا نو وګوره قران کریم مشتمل په دریو مضامین باندې سوره فاتحه هم پاغي مشتمل ده یا قران مشتمل په دوه قسم معانی باندې یو ته اعتقادیات وای بلته او سوره فاتحه پاغي باندې صدا ذکر ورته ام پوش ولا بخبر وسوره الكنز او بل نوم فی سب سوره الكنز یعنی وتسمى والوافيه وتسمى سوره الوافيه والكافيه سوره الكافيه او وجم دکد لذالک چې دا مشتمل په ټول معانی د قران باندې ځکه ورته کنز وای خزانه شو لار سب کې راجم شو وافیه شو لا هغه ټول مضامین لرا وافیو پورها او کافیم شو وسوره الحمد او سورته وای سوره والشکر سوره حمد او سوره نو ښکارا ده په حمد او په شکر څه ده مشتمل ده ځکه شکر یو قولی دی او عملی دی کنه نو الحمدلله کې شکر هم راغی لکه په جبې سره شکر یې کنه او حمد هم راغی والدعاء سوره الدعاء ورته وای سوره الدعاء نافیس په دعا مشتمل ده اهدنا الصراط المستقیم ده هدایت دعا ده وتعلیم المسأله او تا ته د مسئلې چل خیغه مسأله یا پیسه صيغه د ظرف ته یعنی موضع السؤال محل اے تا ته د سوال زیخي او محل خي محل څه شي د هدایت یا د مسئلې نه مراد خود سوال له او تعلیم السؤال تا ته د سوال چل خي د سوال چل دا دی چې د چانه سواړي نوم به تعریف بیان کا نا الحمدلله مالک یوم الدین پورې د الله عظمت او لوی بیا خپل عاجزی بیان کا ایاک نعبدو بیا غواړه چې څه غواړي اهدنا الصراط المستقیم دا طریقه ده دسه لاجتماعها ذکر سوره فاتحه مشتمله ده علیها په حمد باندې په شکر باندې هم په دعا باندې هم او په تعلیم باندې هم په بشوله والصلاه او دې ته سوره الصلاه وای سوره الصلاه ولی لوجوب قراءتها ذکر د دې قراءت واجب ده او استحبابها فيها او یا سده مستحب ده اے قراءت واجب ده او یا مستحب نا اولانو دو رکعتونو کې قراءت واجب ده زمونږ احناب مونږ وایو ها او پرستو کې مستحب ده کنه که فاتحه ده اون لوستله نمونځ وشولو پوهیږي خو مسنون منځ نشو خپل منځ استاسو حاشیه په اعتراض کړی دی چې لا قائل بالاستحباب د استحباب قول خو چام نه دی کړی امام شافعی سے پنځ باندې فاتحه فرض ده په ټولو رکعاتونو کې ها او امام صاحب رحمت الله علیه پنځ باندې واجب ویګه خبره نو استحباب پکې چا ویلې ده ها یو صورت ته چې د وجوب نه مراد څه شي وجوب نه مراد وجوب اصطلاحي نه لغوي وجوب او لغوي وجوب لزوم توای معنی فرض شلو معنی
د امام شافعي رحمه الله فنیز باندې څه شول وجوب نه مراد فرضیت شو په ټولو رکعاتونو کې څه دی پوهیږئ او د استحباب معنا به هغه اصطلاحي مستحب وانه لې مقابل د فرض نو مقابل د فرض کې بیا واجب رالل کنه نو زمونږ د احناف په مسلک کې بیا خبره څه شوله برابر شوله مونږ ورته څه وایو ای لوجوب قراءتها معنا څه شوله قراءت فرض دی لکه امام شافعي صاحب چې څنګه قول کوي او استحبابها یا فرض نه دی مستحب نه یا فرض نو چې نه دی نو څه دی که واجب یې که سنت یې هر څه چې نه په اولو کې واجب دی زمونږ په نسبت باندې په وړومبو کې وروستو کې مستحب دی یا سنت دی پوه به شولې والشافعي او فی صاحب سوره شافعي ورته وایي ها والشفاء سورة الشفاء ورته لقوله صلى الله عليه وسلم هي شفاء من كل داء دا د هر بیماری څه ده شفاء ده والسبع المثاني یعنی وتسمى السبع او دا مسما کیږي په هغه وو آیاتونو باندې هغه وو آیاتونه المثاني چې هغه مکرر دي څه دي معنا بیا بیا دوباره کیږي ها او دیتا سبع ولی وی لأنها سبع آیات بالاتفاق دا اتفاقا وہ صرف فرق دا دے چه شوافع بسم اللہ آیات حسابی او آخر کی یو صراط الذین نپا اخوا یو آیات حسابی جو وشو منگا احناب بسم اللہ نہیں حسابو خو انعمت علیہم بانی منگ آیات تسلیمو دا غین پا اخوا بل آیات شجو سو شد الا ان منهم من عد التسمیه صرف دوره خبره ده چې بعض علما او تسمیه شمار کړي د آیت دون انعم دون او انعمت علیهم د آیات نه انعمت علیهم آیت نه ده ها لاندې لیکلي مسامحه فيه دلته چې شمبوشي کړي ده ها انعمت علیهم نا صراط الذین دا ټول ها نه پوهیږئ اهدنا الصراط المستقيم خو یو شو کنه نه پاخوا صراط الذين انعمت عليهم یوازې انعمت عليهم آیات نه دي ومنهم من عکس او چا عکس کړي مونږه احناف عکس کړي دی کنه مونږ تسمیه آیات نشمارو خو دغه دینه په اخوا څه شمارو خنو وخ ورته ځکه وایي وخ ورته وتسنى في الصلاة او دا مکرر کولی کیږي بس کې مانځ کې ها وتسنى في الصلاة نو چې مانځ کې مکرر کیږي دا ورته سوای مسانی وایي اول انزال وتسنى اول في الانزال ها نو تاسو به وایي چې دا تسنى چې په صلات سره شي نو بیا به تسنى خپل معنا مضارع والا اوکې ها او چې کله د انزال سره شي بیا به تسنى په معنا د سنیت سره ها اے لانها تسنى في الصلاه او لانها سنیت في الانزال او دا په انزال کې په نزول کې مکرره شوی ده ها نزول سودل شوی ده خدا کله ان صح کدا خبر ثابت شي چې انها نزلت بمکه حين فرضت الصلاه چې دا یو ځل نازل شوی د مکه مکرمه کې چې کله منسوخ شول او په مدینه منوره کې هم نازل شول لما حولت القبلة چې کله د قبله سره نه کدا خبره ثابت شي بیا په انزال کې هم څه شوی د مکرر شوی او به شول خالق دا خبره با څنګه پته لګیږي چې ثابت ده او کنه نبی وقت صح انها مکیه دا خبره ثابت ده چې سوره فاتحه مکی ده کنه صدا مکی ده لقوله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن یقینا مونږ ته و مکرر آیاتونه درکړي دي نو دا سورت خو مکی ده بن نس پوهیږه خبره باندې سوره هجر دا اتفاقا څه ده مکی ده نه چې مکی شول نو سوره فاتحه هم څه شوله ځکه هغه کې تذکرہ راغلی چې مونږ تعالی درکړي ده چې دا مکی ده نه د دینه مخکې څه ده میلاو د سوره فاتحه